السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په نوخار کې د قدرت کرشمه مخې ته راپېښه شوې ده چې د 18 کالو جینۍ نه د 18 کالو هلک جوړ شوی دی. ملګرو د جینۍ نه هلک په کومه طریقه جوړ شوی دی نو تاسو په دې ویډیو کې ټول معلومات وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا عجیبه واقعه په نوخار کې را پیښه شوې ده چې هلته کې د 18 کالو زینب جینۍ نه د 18 کالو زین الله جوړ شوی دی. ملګرو اوس د هغو په کلي کې او د هغو په کور کې ډیر د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د زینب ایکې ورورو او د پلار همدغه ارمانو چې زما دوه زامن وې نو څومره به ښه وې. نو ملګرو هماغه د پلار دعایي الله پاک قبوله کړه او چې کور کې کومه پیغله لور وه زینب چې د هغې عمر 18 کاله او هغې په 12 کې سکول ویلی او هغه به د جنکو سکول ته تله راتله او اوس هغې په 12 کې ډېرې ښه نمبرې خو هم اخیستې وي. ملګرو د هغې په ډیمسۍ کې خپل نوم زینب و خو چې کله نن 15مه څلورمه ورځ چې د زینب نه زین الله جوړ شو. د زینب دا وینا ده چې زما مخکې نوم زینب و خو په ما باندې څه درد من نه راغلی خو زما په مخ باندې به ویښترو وتل خو چې کله زه ډاکټر له لاړم نو چې ډاکټر کله زما ټسټونه وکړل د هغې نه باوجود یې ما زما پلار ته ویلې چې دا کوم چې ستا لور ده د دې نه خو هلک جوړېدو والا دی ځکه چې دې کې ټوله میدان د هلک راغلی ده. نو ملګرو چې بیا وایي ډاکټرانو کله اپریشن کړی دی نو الله پاک په دې باندې مهربانه شوی دی چې الله پاک د زینب نه زین الله جوړ کړو. نو ملګرو د الله پاک کارونو کې څوک هم ګوتې نشو والی ځکه چې دې وخت کې د زینب پلار ډېر خوشحاله دی او د ټول کلي خلک ور روان دي او هغو لپاره خوشحالۍ لپاره ور روان دي ځکه چې د 18 کالو جینۍ نه چې یو هلک جوړیږي نو په هغه کور به څومره خوشحالي وي. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.